अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर کې موږ بایولوژي او د هغې ډیویژنز ډیفاین کړو. په دې لیکچر کې به برانچز اف بایولوژي سٹارټ کوو او سپیشلی د هغې برانچز نه زه سٹارټ اخلم چې هغه لږ کمپلیکس کاري او ایکسپلینیشن غواړي. د ټول نه اول بایوټیکنالوژي ډسکس کوو. بایوټیکنالوژي موږ داسې ډیفاین کولی شو: it is the study of use of living organisms and their products for the welfare of human beings. بایوټیکنالوژي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په کم کې موږ ژوندی څیز یا د هغې پراډکټس استعمالو د انسانانو د فایدې لپاره. دا ډیفینیشن موږ د بایوټیکنالوژي د یو اپلیکیشن نه ډیر په اسانه زده کولی شو. په باډي کې یو ارګن دی، د هغه نوم دی پینکریاس. په پینکریاس کې دننه آیلیټ آف لنګرهینز دی. آیلیټ آف لنګرهینز کې دننه سیلز دی چې هغې ته ویل کېږي بیټا سیلز. بیټا سیلز چې دي هغه یو هارمون سیکریټ کوي چې د هغې نوم دی انسولین. انسولین په بلډ کې د شوګر لیول چې دی هغه ریګولیټ کوي. regulating sugar level in the blood. مطلب دا دی که په بلډ کې په وینه کې د شوګر لیول سیوا شي نو بیټا سیلز چې دی هغه انسولین خارج کړي. هغه انسولین د دې بلډ نه د دې وینې نه د شوګر چې دی کم چې ګلوکوز دی هغه ګلایکوجن ته بدل کړي. خو په باډي کې چې کم بیټا سیلز دي اکثر په دې کې څه مسله راشي. د هغې مسلې د وجې نه انسولین چې دی هغه نه جوړیږي او چې کله انسولین نه جوړیږي نو بیا په بلډ کې چې د شوګر لیول دی هغه سیوا شي. چې کله په بلډ کې د شوګر لیول سیوا شي نو هغه یو مرض جوړ کړي چې هغې ته موږ ډایبټس ملایټس وایو یا ورته شوګر وایو. دا ډېر خطرناک مرض دی. د دې چې کوم مریضي د هغه مسلز کمزوري شي، دغه رنګې په دې کې بیهوشي راتلی شي. وجه دا چې په جسم کې کم شوګر دی هغه ټول بهر ته وځي. نو ساینسدانانو داسې وکړه چې په پینکریاس کې چې کوم بیټا سیلز دي د هغې نه جینز راواغستو او هغه جینز یو پروکیریات چې کوم یو بیکټیریا ده د هغې نوم دی ایکولای، هغې ته یې انټروډیوس کړو. چې کله هغه جینز ایکولای ته دننه کړو، ایکولای په هغه جینز باندې کار روان کړو. د هغې په نتیجه کې انسولین چې دی هغې جوړ کړو. چې کله انسولین جوړ کړي هغه انسولین پیک کړلی شي او هغه بیا راواغستلی شي د هغې نه، او کله چې راواغستلی شي نو بیا په انجکشن کې ډایبټس ملایټس چې چاته د شوګر بیماري ده هغه ته دغه ستنه وهي. نو څنګه چې موږ په ډیفینیشن کې ویلو چې موږ یو جاندار استعمالو، دغه رنګې موږ یو بیکټیریا ایکولای استعمال کړه یا د هغې پراډکټس استعمالو. نو ایکولای چې کله موږ استعمال کړه د هغې نه موږ څه واخیستو. کوم سیز چې موږ د یو لیوینګ سیز نه اخلو د هغه پراډکټس وي
نو د ایکولای نه موږ انسولین واغستو او دا انسولین یو بیا د خپلې فایدې لپاره استعمال کړو چې کوم یو خاص مرض دی شوګر د هغې لپاره موږ استعمال کړو نو دا د بایوټیکنالوژي په باره کې یو شارټ اونته خبرې وي دویم چې کوم برانچ دی چې کوم به نن ډسکس کوو هغه ایمیونالوجي دی د ایمیونالوجي د ډیفاین کولو نه مخکې یو دوه ټرمز پیژندل ډېر ضروري دي اولنی ټرم ایمیونټي دویم ټرمز ایمیون سیسټم داسې کوو چې اول ایمیونټي لږ شانتې ایکسپلین کوو the ability of a living body to resist a foreign material. اميونټي د یو جاندار هغه صلاحیت دی چې یو جاندار یو فورن سیس خپل باډي ته دننه نشي نه پرېږدي چې کله زه دا خبره کوم چې یو فورن سیس دننه نه پرېږدي د فورن سیس څه شی دی دا فورن سیس خو یا مایکروبس کېدی شي لکه بیکټیریا فنجای یا وایرس او دغه رنګې دغه فورن سیس یا ډسټ پارټیکل کېدی شي دغه رنګې پولن دنیا نور څیزونه دي ها نو امیونټي د یو جاندار هغه صلاحیت دی چې د هغې په ترو مایکروبس او ډسټ پارټیکل چې دي هغه د لیوینګ باډي ته دننه نشي تللی یا که لاړ شي نو دغه څونه بهر کوي یا ختموي وژني زه اوس لږ شانتې ایکسپلین کوم چې لیوینګ باډي د مایکروبس او ډسټ طرف ته څنګه امیونټي یا ریزسټنس شو کوي د ټول اول سکین اخلم چې کوم زمونږ دا سرمن ده یا پټ دی مثال په طور مایکروبس چې دي هغه د سکین په ذریعه باندې باډي ته دننه ځي نو په سکین کې دننه چې کوم سیلز دي هغه ډېر ټایټلی پیک شوي دي یو بل ته سکین کې دننه چې کوم سیلز دي هغه یو بل ته ډېر جوخ ورغلي نو سپیسز پکې ډېر کم دي نو د هغې د وجې نه ډېر مایکروبس چې دي هغه دننه نشي تللی دغه رنګې په دې سکین کې سویټ ګلینډز موجود دي هغه ګلینډز چې دي هغه سویټ یعنې خوله چې ده هغه خارجوي چې کله خوله خارجه کړي نو خوله چې ده هغه ډېره زیاته مالګیجنه نو یو سلاین انوایرمنټ یعنی یو ډېر مالګیجن ماحول جوړوي او ډېر مایکروبس چې دي مایکروبس ویل کېږي هغه جاندار چې هغه موږ په مایکروسکوپ وینو مایکرو ارګنیزم هغه په دې سالټي انوایرمنټ کې خپل سسټیننګ نشي کولی ځان ژوندی نشي پاتې کولی دغه رنګې په دې خوله کې لایسوزایم انزایم دی لایسوزایم انزایم هغه انزایم دی مثال په طور بیکټیریا چې کوم دا هغه باډي ته دننه کېږي د سکین په ذریعه باندې نو لایسوزایم انزایم په دې خوله کې موجود دی او دا لایسوزایم انزایم د بیکټیریا سیلوال چې دی هغه خس کوي یعنې بیکټیریا چې دی هغه ډسټرای کوي
دغه رنګې مثال په طور زمونږ سره سټمک دی، یو لیوینګ ارګانیزم دی یا سپیشلی هیومن اخلم، یو هلک دی یو سړی دی هغه خوراک خوري او په خوراک کې هغه مایکروبس هم دننه معدې ته ویوړو. په معده کې دننه HCl موجود دي، ډېر خطرناک تیزاب دي. د دې HCl د وجې نه په معده کې چې کوم انوایرمنټ دی هغه ډېر زیات اسیډک دی، ډېر تیزابي ماحول دی. په هغه تیزابي ماحول کې کوم مایکروبس چې دی هغه خپل سسټیننګ نشي کولی، خپل ژوند برقرار نشي ساتلی. دغه رنګې په باډي کې دنیا انزایمز دي لکه پروټیاز شو. دغه پروټیاز انزایم چې دي دا چې کوم مایکروبز دي په هغې کې چې دننه کوم پروټین دی هغه ډسټرای کوي. دغه رنګې وایټ بلډ سیلز دي، لیمفیټک سیسټم دی. دا هم چې کوم مایکروب اني هغه ختمي، ريزسټنس ورته شو کوي. نو دا باډي موږ ډسکس کړه چې په باډي کې دا مختلف ارګنز دي او دا ارګنز چې دي دا د مایکروبس ته څنګه ريزسټنس شو کوي. که موږ ډسټ پارټیکل واخلو، مثال په طور موږ چې کله انهیلیشن کوو، ساه دننه اخلو، نو په دې ماحول کې دوړه هم ډېره زیاته وي. هغه دوړه چې کله منګه انهیل کوو، ساه اخلو دننه، نو هغه په پوزه باندې، نو په پوزه کې دننه سیلیا موجود دي، د پوزې دا ویښته هغه دغه دوړه نیسي، دننه نه پرېږدي. دغه رنګې په دې پوزه کې دننه میوکس ممبرین هم دی چې هغه میوکس خارجوي او هغه میوکس چې دی هغه هم دا مایکروبز نیسي. نو چې بیا کله پرنجې وکړو نو که چېرته مایکروبس په دې پوزه کې دننه یا دغه رنګې هغه دوړه چې ده هغه بارتوزي. نو دا باډي چې کوم ده د هغې هغه صلاحیت چې د هغې په ذریعه باندې مایکروبس او ډسټ پارټیکل چې دي هغه دننه نه پرېږدي. اوس چې کله موږ دا خبره وکړه چې په باډي کې سکین دی، سټمک دی، وایټ بلډ سیل او لیمفیټک سیسټم موجود دی، دغه رنګې نوز دی، پوزه چې پای کې سیلیا موجود دي یا میوکس ممبرینز پکې موجود دي، دا ټول یو سیستم جوړوي او دغه سیستم ته امیون سیستم موږ وایو. اوس د دې نه بعد موږ امیونالوجي ډېر په اسانه ډیفاین کولی شو چې اټ از د سټډي of immune system. immunology د بایولوژي هغه برانچ ته چې په کوم کې موږ immune system ډسکس کوو. په دې پسې به دریم برانچ چې کوم انوایرمنټل بایولوژي دی ډسکس کوو. انوایرمنټل بایولوژي ډیفاین کول نه مخکې موږ پېژنده غواړو چې دا انوایرمنټ څه ته ویلی کېږي. نو انوایرمنټ موږ داسې ډیفاین کولی شو چې د سراونډینګ in which organism lives. یو جاندار چې اوسیږي د هغه نه چک چاپیره چې څه دي دا د هغه انوایرمنټ دی. د انوایرمنټ بیا په خپله دوه کمپوننټس دي یا دوه پارټس دي. اولني ته ویلی کېږي بایاټیک کمپوننټس
بایوټیک کمپوننت د ماحول یا د انوایرمنټ هغه سره چې هغه لیوینګ ده، یعنی په دې کې مونږه پلانټس، انیملز او دغه رنګې مایکروبز اخلو. ها د انوایرمنټ یو بل کمپوننت چې هغې ته ابایوټیک کمپوننت ویل کېږي. ابایوټیک کمپوننت د ماحول هغه حصہ یا هغه کمپوننت چې کوم په غیر جاندار څیزونو مشتمل دی، لکه لینډ، ځمکه، واټر اوبه شوي، لایټ وغیره. دې ابایوټیک کمپوننت ته د ماحول فزیکل کمپوننت هم ویل کېږي. یعنی هغه حصه چې په هغې کې لایف نه وي. اوس چې کله مونږه د انوایرمنټ دا دوه کمپوننت ډسکس کړو، نو اوس مونږه انوایرمنټل بایولوجي ډېر ایزیلی ډیفاین کولی شو. It is the study of interrelationship of organisms and their environment. نو مونږه انوایرمنټل بایولوجي داسې ډیفاین کړه چې په دې کې د جاندارو په خپل منځ کې چې کوم ریلیشنشپ دی، یعنی کوم بایوټیک کمپوننت چې د انوایرمنټ دی چې پای کې پلانټس، انیمل او مایکروب راځي، د دغې پلانټس، انیمل او مایکروب د یو بل سره څه تعلق دی، او دې سره سره چې کوم بیا د دې فزیکل انوایرمنټ دی یا ابایوټیک کمپوننت دی چې پای کې غیر جاندار څیزونه اوسېږي یا غیر جاندار څیزونه دي، هغه غیر جاندار څیزونه چې کوم دي لکه واټر، لایټ یا لینډ، د دې سره یې څه ریلیشنشپ دی. دا په دې انوایرمنټل بایولوجي کې مونږ ډسکس کوو. ها دلته کې دا کوم انوایرمنټ چې دی مراد فزیکل انوایرمنټ دی. اوس مونږه لږ شان ډسکشن کوو چې په ماحول کې چې کوم ژوندي څیزونه دي د هغې به د یو بل سره څه ریلیشنشپ وي، او د هغې نه بعد بیا دا ډسکس کوو چې د دغې ژوندي څیزونو به د خپل فزیکل انوایرمنټ سره څه ریلیشنشپ وي. یو دوه جاندار په منځ کې خو به یا پریډیشن وي پریډیشن د دوو جاندارو په منځ کې هغه تعلق دی چې په هغې کې یو جاندار لګي بل جاندار وژني او خوري. هغه جاندار چې هغه دا بل وژني هغې ته پریډیټر ویل کېږي، او هغه جاندار چې هغه خوړلی کېږي یا مري هغې ته پری ویل کېږي. لکه مثال په طور منظری دی چې هغه زیبرا، اوسۍ وغیره خوري، نو منظری چې کوم دی هغه پریډیټر دی او اوسۍ یا زیبرا چې دی هغه به پری. نو دا د جاندار په منځ کې یو ریلیشن شو. دغه رنګې موږ بل ریلیشن هم ډسکس کولی شو چې هغه پیراسیټیزم دی. پیراسیټیزم هغه ریلیشن دی چې په کوم کې یو ارګینزم لګي د بل ارګینزم نه خوراک حاصلوي او بیماری یا یو مسله پکې پیدا کوي. کوم چې
خوراک حاصلې هغه ته موږ پیراسایټ وایو او د کمې نه چې خوراک حاصلېږي هغه ته هوسټ ویل کېږي. ها لکه مثال په طور ماشه دی هغه راشي په موږ ټک ولګوي زموږ نه خپل خوراک حاصل کړي او دغه ماشه چې دی دا د ډېرو بیماریانو دپاره ویکټر هم کېدای شي لکه ملیریا وغیره دپاره. ها د جاندارو په منځ کې یو ریلیشن بل هم کېدای شي چې هغه میوچولیزم دی. میوچولیزم هغه ریلیشن دی چې هغه د دواړو جاندار یو بل نه فایدې دواړه جاندار یو بل سره ښیي. لکه مثال په طور هیومن او پلانټس واخله. هیومن چې دی هغه کاربن ډای اکساید پلانټس ته ورکوي هغه استعمالوي او پلانټس اکسیجن هیومن ته ورکوي هیومن هغه اکسیجن استعمالوي. دغه رنګې کم ټرمایټس دي چې د وینه وایو د هغې په باډي کې دننه فلیجلیټس دي. هغه فلیجلیټس چې دي هغه چې کله دا وینه څخه خوراک وخوري سلولوز یا دغه رنګې لرګي وخوري نو دی په خپله نشي ډایجسټ کولی بلکې د ده په باډي کې چې دننه کم فلیجلیټس موجود دی هغه یې ډایجسټ کړي. نو د دې دواړو د یو بل سره ښه ریلیشن دی. وینه چې دی هغه ته شلټر ورکوي او هغه فلیجلیټ چې کوم دی هغه د وینه ته خوراک ورکوي. ها نو دا د جاندارو په خپل منځ کې ریلیشنشپ شو. اوس موږ سیکنډ پارټ ته راځو چې د دې جاندارو به د کوم نان لیوینګ پارټ چې د انوایرمنټ دی د هغې سره به څه ریلیشن وي. ها آی که زه اول په سر اخلم واټر چې دی دا یو ایبیاټیک کمپوننټ دی چې هغه نان لیوینګ کمپوننټ دی د انوایرمنټ. واټر که څومره هم جاندار دی هغه بغیر د واټر نه خپل لایف سسټین نشي پاتې کولی. د دې وجې نه دا جمله مشهوره ده چې واټر از لایف. انیملز چې دي که انسانان واخلو مثال په طور هغه د خپل ژوند دپاره اوبه څښي. دغه رنګې دغه واټر چې کوم دی هغه د خپل صفایانو دپاره هم استعمالوي. دغه رنګې دا واټر د خپل ټریولینګ دپاره هم استعمالوي. مثال په طور چې کوم سمندري جهاز دی هغه جهاز په اوبو کې ځي او ټریولینګ کوي. ها نو واټر چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټس دي. دغه رنګې قرآن مجید کې هم الله تعالی فرمایي چې موږ هر ژوندی سیس چې دی هغه د اوبو نه پیدا کړلی. دغه رنګې که تاسو وګورئ چې څومره هم کاسمالوجسټ دي هغه چې کله په نور پلینټس کې چې د دې ارض نه بغیر نور پلینټس په هغې کې لایف ګوري نو اول په سر هغو واټر ګوري. هغو دا خبره کوي که چېرته واټر موجود وي نو لایف به خامخا اګزسټنس کوي. دویم لینډ اخلم ځمکه. ټول جاندار چې دي هغه چې په څه اوسېږي هغه ځمکه ده. موږ که چېرته کور جوړ کړلی که فیکټري جوړه کړله که انډسټري جوړه کړله دا هر څیز چې موږ جوړ کړلی دا په ځمکه باندې له پاسه جوړ شوي دي. ښه دغه رنګې که موږ سبزیانې خورو یعنې مطلب اګریکلچر موږ کوو نو اګریکلچر موږ په څه باندې کوو په ځمکه کې هغه شنو نالو او هغه موږ له هغه پروډکټس راکوي. ښه دغه رنګې که موږ اوبه څښو دا سیندونه دا دریابونه دا هر سره چې دا په ځمکه کې دي. یعنې موږ دا مینشن کړه چې کوم ایبیاټیک کمپوننټس چې دي هغه دا د لیوینګ باډي هغې سره کم ریلیشن دی د هغې څومره اهمیت دی دا موږ ډسکس کړو. ښه نو انشاءالله دې نه علاوه چې کوم لیکچرز دي هغې کې به نور چې کوم بایولوجي برانچز دي هغه ډسکس کوو. السلام علیکم.